الله دې زمونږ تاسو دوستی د تقوا په بنیاد باندې جوړه کړي الله دې موږ د متقینو دوستان کې زما محترم ورونو چې د متقی ملګری د لاسه هغه کومس کوي تم مونږ کې هغه ذکر کوي تم ذکر کې هغه خې خبرې کوي ته اوري هغه تعالی د نیکی دعوت در کوي هغه تا د ګناه نه منې کوي دا دوست په دنیا کې دوستی دا به په آخرت کې دوستی دا دوست په د نجات ذریعہ او یاد وساتئ هغه دوست چې نن په د دوست او د ملګری نوم پروت دی خدای د لاسه تنن جواری کې داغه د لاسه تنن نشي کې داغه د لاسه قتلونه کې داغه د لاسه بیل مازی کې داغه د لاسه لګي فحش فلمونه ګوري داغه د لاسه د جړاګانو د ډمو پروګرامونو لذي داغه د لاسه بلنا فرمانی کې کله د مور پلار خبره نه مانی او د ملګری او د لوفر مرګری په سر باندې د خپل مور پلار نصيحت ته چې کوم دی بد لګيږي یاد ساته د دینن دوست دی سبا دی دشمن دی د قیامت په میدان یو بل باندې لعنتونه وای استاد الله سما فلانی ګناه کړو بل به پتا دی لعنتی استاد الله سما فلانی ګناه کړو استاد الله سما په دین عمل نو کړي استاد الله سنن جهنم ته روانم استاد الله سما نه الله ناراضه دی استاد الله سنن په لعنت وريږي استاد الله سنن په غضب باندې د الله په غضب گرفتارم سبا چې یو بل تدا پی غورونه ورکو سبا چې یو بل سره په قیامت کې د لعنتونه په یو بل وایو نن په کار دار چې موږ خپل مجلس انتخاب چې زما ملګری څوک دی زما دوست څوک دی څوک زما د دوستانی لایق دی د الله نبی په فرمایل تاسو کې چار سره د چا سره دوستی کوي فلينظر من يخالل ودي ګوري چې د چا سره دوستی کوي ځکه الرجل على دين خليله بل حدیث کې رضی المرء على دين خليله دا د انسان فطرت دی چې د خپل دوست په دین عمل کوي څنګه چې دوستی حق شانت د باندې مسرات راځي نو د الله نبی فرمایي د دوست جوړېدو نه مخکې وګوره چې دا ته دوستی د چا سره دا تعلق د چا سره قائمه زما محترم ورونو